قدرمندو د واخان جانان یم نن راغلی یو دې ملګرو دا په لیل درې کنډو کې یو بور کړلی اول دا ګورو چې د بور کې اوبه شته که نشته تاسو په دې پوه کوم او بیا دا ګورو چې دا اوبه څومره ډونګۍ دي که نور شته که نشته ګنجایش کېږي که نه کېږي او بیا تاسو دا ښیم چې کله تاسو بور شروع کوئ نو ځای کم پکار دی د اوبو څلور قسمه وي موږ اول مغرب مشرق ګورو چې دا څه شی دی نو که تاسو دا وګورئ دا لومړی لیر دی چې ښایي مخې ته د اوبو اوس په دې سایډ ته وګورو نو دا کټ دی لہذا دې کې اولنۍ اوبه د دې سایډ نه راځي دې بور کې دا وختي اوبه شته مالک بیا تاسو ته خبره کوي داسې برخه ته موږ ګورو چې دې سایډ نه دی کې کومې اوبه دي دا پکې دویم لیر دی په دې ځای باندې دا او دا که موږ دې سایډ نه راشو وګورو نو دا روغ دی لہذا دی که نور بور کته وکړي نو دا دویمې اوبه راتلی شي دریم سایډ یې دا دی او دا سایډ یې د دې سایډ نه موږ ګورو نو دا هم روغ دی دا کس که په دې بور کې د یو رګ واللی دوه پاتې دي نو که چېرې دی په دې باندې نور بور وکړي نو دغه بور چې دا باید کامیاب شي تاسو ته ښایو چې دا په څو کې دي ښه جي دا یو طرف نه تاسو وګورئ دا اوبه چې دی هغه په 63 کې 27 او د بل سایډ نه په 60 میټر کې دي او 55 لیټر اوبه دا بور په یو رګ باندې دی دا 100 فوټ شوی دی او دا موږ میټر سره وکړو تاسو ریډینګ مخکې چک کړو دا که دی مزید 33 میټر زوال دی دی که دا 30 میټر نور ووایي نو دا د ډبل ګنا د اوبه ورکولی شي لہذا کله چې په بور باندې شروع کوئ نو بور دې ته مه ګوره چې اوبه راله د بور چې کوم حدود دي هغه چې کله مو اوبه راشي د هغې نه تاسو کم سے کم 50-60 فوټ لاندې ټینک ورکوئ څو پورې چې اوبه پوره شوې نه ده بور کې بیا دغه مه کوئ دوباره کار نه کېږي نو بور نیمګړی مه پرېږدئ اوس به دی دوباره دې ته پیپ کوزوي دوباره به دا 50-60 فوټ وي او د دې 100 فوټ به د نیمې چې دی نو هغه ماشین والا له مفتو کې مزدوري ورکوي کله هم چې بور کوئ مشوره کوئ او بور ځای ته رسوئ چې بیا دوباره نقصان نه بچي